بسم الله الرحمن الرحیم. د حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته وم حکم د دې خبرې راکو چې تاسو لا حول ولا قوه الا بالله په کثرت سره وایي، ولې چې دا کلمات چې دی دا د عرش د خزانو یعنی دا خزانی دي چې د عرش نه لاندې دي او دا قیمتي جواهرات چې د عرش الهی په دغه ځای کې دا لاندې دي، نو دا د بندګانو د پاره چې ډېر د لوی خیر کلمې دي. بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک لا حول ولا قوه الا بالله دا کم از کم د روزانه سل پیرې وای نو الله به ته د رزق ټولې دروازې کولاوي. او بل روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې څوک لا حول ولا قوه الا بالله وای نو دې به د جادو د اثر نه هم بچي، دې به د بد نظر د گزار نه هم بچي. او بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو لا حول ولا قوه الا بالله په کثرت سره وایي. وجه دا ده چې په دې کې ننان مې یو کم سل برکتونه برته الله تعالی چې درکې، یو کم سل برکتونه چې په هغې کې د ټولو نه ادنا برکت دا دی چې د محتاجۍ او فقیرۍ او غریبۍ نه به دې الله خلاص کړي. نن سبا دا محتاجي فقیري او غربت دونه سیوا شوی چې خلک په خودکشو باندې مجبوره شوی او د خلکو عقیدې بربادي شوې. نو په دې وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام راته یو بهترینه او ګټوره قیمتي دعا او نسخه ښیي. په دې دعاګانو باندې الله تقدیر بدلی، ځکه چې نبی علیه السلام فرمایي التقدیر لا يرد الا الدعاء، تقدیر نه بدلیږي خو الله په دعاګانو باندې بدلی. نو دا یو دعا زما وروڼو او خویندو دا دعا په کثرت سره روزانه شروع کړئ. کو په کور کې د لا علاج مرض الله به ختم کی، کو بې اتفاقي الله به ختم کی، کو د هغې نه علاوه فتنې در سره د ګاونډي فتنې الله به ختم کی، کو د بچو فتنې الله به ختم کی، کو د زنانو فتنې الله به ختم کی، کو د حکمران فتنې الله به ختم کی، د ډاکوانو قاتلان نه به بچ کی، د غلو رهزنان نه به بچ کی، او د هر قسم شرور آفات بلیاتونه د پیریاني اثراتونه د بد نظر نه او د جادو د اثر نه د دې ټولو کمالاتو چې د مجموعه لا حول ولا قوه الا بالله دا په کثرت سره وایه. او دا چې تو روزانه وي رب العالمین د ته په خپله حکم درکوي چې فذکروني اذکرکم، تاسو ما یاد کړئ زه به یاد کړم. څنګه چې هغه عبدالله صاحب وایي چې خپل نه یې کو خپل شوې مدعي زه به دې یار کړم، خپل نه یې کو خپل شوې مدعي زه به دې یار کړم، نو څنګه دې پردي یاره دننه په دربار کړم. کله چې یو انسان د الله تعالی حمد و ثنا وایي او ذکر کوي نو دې به خامخا رب العالمین په خپل دربار کې به وله مقام ورکوي، شان به وله ورکوي. ذاکرین چې دی دا جمدي دي چې دا دعاګانې وایي دا ذکر کوونکي چې دی دا د جمدي دی او دا د فرشتو هم ذکر دی. په دې وجه باندې چې هغه ذات د هغه ذکر کول چې دی موږ او تاسو یوازې نه کوو، بلکې اشرف خان هجري وایي چې هر زنده او زناور په خپله ژبه، هر زنده او زناور په خپله ژبه ستا ثنا کا، ستا صفت کاندي، تا ستایي. د الله نه مې دعا ده چې الله تعالی دې زموږ او ستاسو په ژبه باندې لا حول ولا قوه الا بالله دا کلمات په کثرت سره جاری او ساری کی، او زموږ او ستاسو چې څومره کمای دي او ضرورت دي الله دې د خپلو خزانو نه پوره کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.